الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرامو زمانگ دنن درس خلاصہ و عنوان چه ده الحاد تعریف ده. په مخکینی درس کې منګه د کمونیزم سیکولرزم نظریه والا خلک په جندل چې سیکولر نظریه والا کم خلک دي نو د هغه وضاحت تاسو ته وشو. تقریبا 27 پورې منګه بیان کړو چې دوی دغه نظریات دي کې دي چې د نډیر هم خو منګه دا 27 ذکر کړو. نن چې منګه وضاحت کوو د الحاد تعریف به تاسو ته بیانو چې الحاد وایسته. الحاد یو قدیم دی یو جدید دی. الحاد خو د قدیم زمانه نه روان دی خو هغه وضاحت دا شوی مولویانو چې قدیم کوم الحاد نو هغه دسي مربوط او دسي منظم شکل کې نه دسي مذهب په شکل کې وو. کوم چې جدید الحاد دی نو دا یو مذهب ګرځیدل دی چې دا د مد مقابل 15000 نه زیات مذاهب دا خپل خصم غني او خپل طریقې غاڼې دوی سره مناظره کوي. نو بیا د الحاد تعریف وکاو بیا به د ملحدین او اقسام نن بیانو. نو دا غزینا نو الحدا یلحد الحادن الحاد د عربی جبه لفظ دی د صحیح لارې نه خواشوي توای معنا ده چې څوک صراط مستقیم پریدي او گمراهي. بیا الحاد د عربی جبه په انګریزي جبه کې الحاد د انګریزي جبه کې ایتیزم وای. د الحاد بیروکاران نو ته ملحد وای دهری ورته وای مادیت پرست ورته وای ایتیست ورته وای. دا ټول الفاظ د چا د پاره دا د تحرید لپاره استعماليږي. زموږ سره مخکې وایي ماهرین سماجیات مطابق یو عرب انسانان ملحدین دي. مولویان اوس وخت څومره ایک عرب ګورخه دا یو مذهب دی. ګوره په دنیا کې ونی ماته عرب خلک دي دي کې دوه عرب مسلمانان دي تقریبا او یو عرب کې دهریان هم دي تقریبا دوه عرب دي داسې عیسایان دي. عیسایان او مسلمانان ډیر دي. بیا خو دریم نمبر کې دی را پسې را روان دي. هندوان دي دریم نمبر کې ځکه چې هغه تقریبا هندوان صرف په هندستان کې یک عرب نه زیات دي. نو دا هم یو غټ مذهب ګرځیدل نن سبا وخت. نو دوی وایي چې څومره دي یو عرب انسانان ملحدین دي چې دا د ټولې د دنیا د آبادی 2% جوړیږي. مولویانو سو 2% جوړیږي. د ټول نه زیات ملحدین دا په چین کې دي. تقریبا 40 کروڑه انسانان دا په چین کې ملحدین دي. دغه شانته کې ملحدین ډېر کوشش کوي چې دا منظم شکل کې سو کې دا خوره کی خو د دې باوجود مذهب اوسم په دې باندې حاوی دي. نو لفظ د الحاد ماده چې دی نو د الحاد د دې معنا نه دوه معناګانې راځي. اول لحد په معنا د قبر سره هم راځي لکه لسان العرب کې راغلي د الشق الذي يكون في جانب القبر موضع المیت. په قبر کې یو جانب ته د مړي د خدو زیته لحد وایي. ګورمول سبانو یو صندوقي قبر یو لحد والا وي کمو وطنونو کې چالت ازمکه کلک وینو هغه یو طرف ته یو بغل طرف ته یو زه وکني هغه تسوي لحد وي. یو چې مېس کې زمنګ په دې علاقو کې منګ مېس کې چې کم دا کو دي ته سن شق ورته ویل کې او صندوقي قبر ورته ویل کې. دغه شان دغه ملحد هم د صحیح عقیدې نه خواکیږي او طرف ته شي. نو دته ځکه هم لحد الحاد ویل کېږي. او د لحد او معنا بل هم د کوم چې زمنګ مراد د کوم چې قاموس الجدید ذکر کړی دا دا څه ده کنه استفاده کوي زمخ کې جدید نه وایي بار شابه. بسم الله الرحمن الرحیم. دلها یو معنا بلهم دا کوم چې زمون مراد دا په قاموس الجدید کې راغلی دا بيدینه کېدلو ته وایي. قاموس الجدید د الحاد معنی ده میلان او انحراف ته هم وایي. المنجد تفسیر مولویانو میلان او انحراف ته هم دغه وایي. پوه شولې زمخ کې تفسیر المعنی مطلق الميل والانحراف ومن اللحد لانه في جانب القبر. الحاد مطلق میلان او انحراف ته وایي او دا د لحد په معنی سره هم راځي ځکه د بغل والا قبر ته هم لحد وایي ځکه چې دیږي میت یو اړخ ته وي. ابن جوزی رحمه الله د الحاد تعریف بیان کوي. الالحاد عن الاستقامه تلبیس ابلیس بشرع اصطلاح د الحاد په شرعي اصطلاح کې د الحاد په تعریف سوی مقصد به سوی الملحد هو الكافر بالله وبالاديان كلها. دا تعریف یو جامع تعریف د ټولو ادیانو نه انکار ته دی سوی
کافر وي د الله نه انکار کوي د ټولو ادیانو باندې څه کوي دا غوي نه برز معانی مثال الجامع د مذهب نه بیزار شوي دي د خدای د د انکار مزار د مذهب نه بیزاره شوی د خدای نه انکار کوونکی توای که مذهب که هغه مذهب آسمانی وي مولوی صاحب سماوي وي یا ځمکې والا په خپل د ځان نه جوړ کړی وي یا مطلب داسې ویل شي چې کوم مذهب سامی وي او غیر سامی وي سامی مذاهب مولوی صاحبانو درې غټ مذهبونه دي سامی د حضرت سام طرف ته نسبت ده د نوح علی السلام تاسو ته معلومه ده يهوديت او عیسایت او اسلام دا درې وړه مذاهب چې دي دا سامی په نوم باندې استعماليږي مطلب چې کله تاسو دا اصطلاحات راشي نو دا مطلب سامی د نوح علی السلام یعنی دا د وحی په ذریعہ نازل شوی دی یو وخت کې د يهوديت مسلمانانو حضرت موسی علیہ السلام بیا غي نرسته چې عیسی علیہ السلام راغو دا منسوخ شو بیا هغه مسلمانانو قران کریم کې وضاحت موجود دی آیاتونو مبارکاو کې هغه نرسته بیا اسلام شو نو دا درې وړه مذاهب د وحی په ذریعہ د تسامی مذاهب ویل کېږي د دې مقابله کې غیر اسلامي مذاهب چې د هندو مت دی بت مت دی زرتشت دی دغه شانته کې جن مت دی سکھ مت دی دا په زرهاو مذاهب دي چې دا موجود دي صحیح مذهب یا کوم باطل مذهب او که باطل پر صحیح مذهب نه مراد اسلام دی زمونږه چې دی وخت په ټوله دنیا کې ان الدین عند الله الاسلام دا الله په نسبت چې کوم دین دی نو هغه اسلام دی نه عیسایت دی او نه يهودیت دی په هر صورت کې د مذهب نه انکار کول وی په الہاد کې د مطلق مذهب نه انکار وی د الہاد بل معنی هم شته د الله تعالی په نومونو کې د الله تعالی په نومونو کې کوګواله کول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون او خاص د الله تعالی د پاره ټول زیات کوئی نمونه دي نو تاسو الله تعالی په دې نمونه سره یادوي او تاسو ګور بل آیات هم ده ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بل آیات مبارکه ها کسان پر دې کوم چې الله تعالی په نمونه کې الہاد کوګواله کوي ضرب دیو د هغه عملونو سزا ورکړي شي کوم چې دیو کول مولوی صاحبانو امام طبری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې وزر الذين يلحدون في اسمائه د دې آیات په تفسیر کې وضاحت کړي مخکې یعنی بالمشركون وكان إلحادهم في أسماء الله فسموا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها فسموا بعضها الذي اشتقاقا منهم من اسم الله الذي هو الله وسموا بعضها العزى اشتقاقا لها من اسم الله الذي له العزيز وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وقتادة أن الإلحاد هو التكذيب والشرك وقوله يلحدون أي يشركون ثم قال ولذلك قيل للحد القبر لحد لأنه في ناحية منه وليس في وسطه امام طبری رحمت الله علیه فرمایي چې د دې نتیجه دي مشرکان مراد کوم چې د الله تعالی په نومونو کې کمول او زیاتول کوي دوی د الله تعالی نومونه د خپل بوتانو د لپاره استعمالوي دوی د الله نومونه د بوتان د لپاره به ګوره استعمالوي د دوی د هم عقیده وا د دوی د هم عقیده دي نه چې تاسو چې من خلق السماوات والارض بس ویلي الله دا الله پیدا کړی خو دوی به دا د بوتانو عبادت د څه لپاره کړو ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا موږ به د دې بوت عبادت د دې د الله ته او د غوزا عبادت خو دې د بارک او چې موږ په الله ته ځان نږدې کو او دیو په دې طریقې الہاد کوي له دیو څخه د لات د بوت نوم د خدای د نوم نه غصب لات چې کوم د بوت نوم دوی د الله د نوم د الله د لفظ نه اخذ کړو او دیو د دې نومونو العزا د خدای له نوم څخه او العزا د عزیز د نوم نه پرځ مثال څه کړو اخذ کړو ابن عباس رضی الله عنه قطاده رحمه الله نه نقل شوی دی چې الہاد تکذیب انکار او شرک دوی او دا وینا یلحدون هغوی انحراف کوي یعنی هغوی شرک کوي او دا هم دی وجه قبر ته لحد ویل شوی دی ځکه چې دا یو اړخ وي د قبر نه پمینس کې د قبر کې انبیاء کرام علیهم السلام ته چې الله تعالی کوم مذهب ورکړی دی هغه د ټولو اغلاطو نه بالکل پاک وي کله هغه تعلق د فلکیات سره وي او کله هغه تعلق د طبيعيات سره وي او کله هغه تعلق د حیاتیات سره وي او کله هغه تعلق د نفسیات سره وي په زرهاو کلونه شو چې هر زمانہ کې څومره ایجادات کیږي د هغه وضاحت په قران او حدیث کې موجود دي مولوی صاحبانو انبیاء کرامو ته چې څومره دینونه ملو شوي دي د الله رب العزت د طرفه د حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د نبی علیه السلام پورې هغه کامل بو هر یو زمانہ کې بچ د چا غلبه او الله رب العزت باغ پیغمبر ته معجزات ورکول د حضرت موسی علیه السلام په زمانہ کې د جادوګرو غلبه او غوي بزان الله رب العزت موسی علیه السلام ته امسا ورکړل چې هغه مقابله هغه نشو کوله دغه شانته کې بیا د حضرت عیسی علیه السلام په زمانہ کې د سوا دغه د حکیمانو
د ډاکټرانو د طبيبانو د دوی یو دغه دورانو چې موږ دا کولې شو موږ دا کولې شو حضرت عیسی علیه السلام با پړون دړون سړی پس کم چې مادرزاد اعما ورته ویل کېږي دا غي پستر کو ویلا اسراخ کو دغه با الله رب العزت خو مړی به راځوندې کول حالکه یو طبيب ډاکټر مړ نشي راځوندې کول دغه شانته کې د برګي مرز او داسې مختلف علاجونه د نبی علیہ السلام زمانه جرال نو ال تسوا د شعر او شاعري د فصاحت او د بلاغت زمانه وا نو الله رب العزت قران کریم نازل دا لکه د انبیای کرامو ته چې کوم دین ملاو شوی دی دا په ټولو باندې سوي حاوی بوي کله هغه تعلق د ور د فلکیات سره وي د فلکیات وضاحت کړی د اسلام کله چې بشپاړسمه صدۍ کې دوی فرانسیس بیکن اقبل فلسفي ذهن نه وته چې هغه کله دا نظریه پیش کړي چې بای کائنات مرکز چې د ځمکه نه د نور دی نو هغه به دا نظریه پیش کړي چې نور خپل ساکن دی نور ساکت دی مطلب دنه د سیاري ګرځي حالکه دا نظریه به روسته اوس 1929 کې دوی دا نظریه پیش کړي چې بای زمنګ کهکشا په دنیا کې یو ارب کهکشاګانې دي سو یو ارب زمنګ صرف زمنګ په کهکشا کې ملکی وی ورته وي ملکی وی کې تقریبا سلور ارب انورونه دي سو سلور عرب انورونه صرف زمنګ په کهکشا په زمنګ د انورم باغ شان کې انور دي دا هم د خپل مرکز د ملکی وی نه غیر چاپیره ګرځي زمنګ د انور چې د 22 کروڑ کالو کې سره د خپل سیارونو د ځان سره تاوي د خپل مرکز نه یو پیر تاویږي سو په 22 کروڑ نوري کالونو کې دا ګور نو هغه وخت کې د لکه او اسلام هغه وخت وضاحت کړو چې انور څه شه ده دا ساکت نه ده انور په خپل رفتار سره روان دي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار والشمس تجري لمستقر لها دا نور آیاتونه دي وسخر الشمس والقمر ليجري وسخر الشمس والقمر آیات څنګه وي كل يجري لاجل مسمى د یو نامدار نیټه پورې د انور او د سپوږمۍ دا روان دي مولوی صاحبانو ساينس اوس په 1929 کې ګوره دا نظریه پیش کړل چې انور ساکت نه دی اسلام څه وخت وضاحت کړو د دوی اوس نظریه بدلیږي را بدلیږي یو ساينسدان یو نظریه پیش کوي بل پیش کوي بل پیش کوي د یو بل څه کوي پر مثال فلسفه قدیم دا نظریه چې ماده قدیم ده هغه چې دا ماده قدیم ګڼل لیکن اوسنی فلسفه چې ماده د بیگ بینګ په زمانه پیدا شو خدای اسلام یو نظریه اوسه پورې نه د ساينس خلاف شوی دا نه د فلسفه خلاف شوی دا البته یو فلسفي او نظریه پیش کړل اوس د یو کتاب یو دغه یو نوې ملحد ډېر مشهور اوس تیر شو دغه په نوم باندې نوح حراری په نوم باندې دغه د اول يهودي اوس تحریش شو هغه یو کتاب لیکلی دی چې د شپېته لکه انسانانو سو د شپېته لکه انسانانو او د شادوګانو د دوی نکه یو نو ما ورته اوس په دې دلیل کم دیتا سره صرف د لیکل کړي چې د شپېته لکه انسانانو او د بندرانو دا نکه په دې ځنه دی جدا شو شپېته لکه انسانان او د دوی دا نکه یو نو ما دلیل اوس دې نه موږ پکار دی کنه موږ نه دلیل غواړي کنه د اسلام په اړه هر څه نو ما چې کوم دا کتاب شروع کړی مفید معلومات پروم نو په دې کې اوس دوی ته چې بیت تا خو نظریه پیش کړه لکه دا اوس مشهور دا اوس 2014 کې چې وفات شو سټیفن هاکینګ دا نظریه پیش کړی د پر مثال وخت کې مختصر تاریخ لیکل دا نور کتاب کائنات کې ساخت دوی کې دا نظریه پیش کړی دلیل ور سره نشته ته مانه د وړو خبرو دلیل مطالبه کې ته نه دلیل مطالبه نشم کولای کې د شستا نظریه زنه منم تاسو کې چې ته پر مثال ته تحریض سره ته خپل ژوند د مقصد نه خبرو ته ماته نظریه پیش کیو بیا مسلمانان ستانه متاثر کیږي مسلمانانو بیا څه کوي بیا ستانه نظریه قبلی او به د قران په شان ته کې د محکم کتاب نه به انکار کوي نو داغه د جهالت په لار باندې به روان شي نو مطلب هم دا چې قران کریم او څومره ادیان چې د الله رب العزت طرف نازل شوی دي دا څه دي دا اٹل دي کې تبدیلی البته په نورو ادیانو کې هغه د ځان نه لیکل وکړو او د دې ولی دا غوي ذمہواری په غوي باندې وا آیات مبارک د ذهن نمو چې الله رب العزت هغه ذمہواری په غوي چولې وسه هغه په ځان نه لیکل وکړو لیکن دا قران کریم او د اسلام حفاظت چکړي ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله موږ نازل کړو موږ حفاظت کو نو ځکه دا دغه به نه د فلکیاتو خلاف خبره راځي نه به د ساينس خلاف او تر قیامت پورې چې پر مثال څومره ایجادات کیږي د دې په پر مثال قران کریم مخکې نه وضاحت کړي خدا خبره به یاد ساتي ګوره قران کریم د ساينس کتاب نه دی ګوره ادا الله د احکاماتو د نخو نخانو کتاب دی موږ دانه چې د ساينس بعضي ګوره زمنګ بعضي فلسفه چې هغه کوم نظریه پیش کړي د ځکه قران آیتونه ورته شروع کې ګوره دا دی او دا دی نه
موږ له پکار د خپل اصول دی پاغه اصول بچلیږو د الحاد اقسام به اوس بیانېږي اول تعریف مطلق الحاد بولې چې باندې مطلق الحاد څه ته وایي داغه وضاحت تاسو مطلق الحاد کې د الله تعالی د وجود نه انکار دی باقي دلایل سره دی وایي د هر څه خود به خود پیدا کیږي فطرتن الحاد مطلق وضاحت د الحاد مطلق نه مراد ها خلق دي کوم چې په قطعي انداز سره او یقین سره د هغه سيزون نه انکار کوي کوم چې مابعد طبيعت امور دي لکه جنت دی جهنم دی الله تعالی آخرت وغیرہ د دوی نه څه کوي انکار کوي پوهیږئ مرسته بران د الحاد مطلق نه مراد هغه ملحدین دي کوم چې خدای جل جلاله مذهب جهنم او جنت او نور مابعد طبيعتي امور دي دوی په خپل یقین سره د دین انکار دوی په خپل یقین سره مولوی صاحبانو انکار کوي ها انکار سره د دوی یقین وي د دې ملحدینو د دعوا او یقین دي چې د انسان او تمام کائنات پیدایش د چانه دی کړه مولوی صاحبانو دوی یقین دا لري چې دا څه وایي چې دا چانه دی پیدا کړي بلکې دا خود به خود پیدا شوی دی قوانینو لاندې پیدا کیږي او بنا کیږي ملحدین وایي چې د کائنات د مطالعین دا معلومه شوه چې دلته چې څه واقعیت کیږي هغه د یو متعین قانون د لاندې کیږي د کوم خدای منلو ضرورت نشته مولوی صاحبانو دوی دا وایي کنه چې دلته بس یو فطرت دی یو قانون دی هغه فطرت د لاندې دا خود به خود کیږي اول ماده پیدا شو بیا ماده کې بس اور بل شو بیا پکې توانایي پیدا شو بیگ بینګ او پورا قصه بیا چې 3 منټه پورې راورسېږي نو بیا د کائنات اکثر دغه شو بیا سلورنی مره وکاله دام د سپرته او بیا دینه پر مثال بعضی کهکشاګانې پیدا شولې او هغه دغه قصې کوي اوس دا قصې دوی چې پرځي قصې کوي هغه لیونیانی پر مثال هغه لیکل کوي یاره بس تم یو تصور پیش کوي چې بای د ازمکه پر مثال دو قسمه گردش نه کوي اتیا قسمه گردش کوي بس یو نظریه پیش کا ذهن کې سوچ کوونو کې دی چې تا پسې بس دومره خلک بدر پسې رواني واه بکې دا نه سکیف فلسفي اعظم بدر نه جوړ کی دا خو ستوي لیدل نه دي کنه از یو نظریه پیش کی دا مشهور خبره ده نیوټن باره کې راځي دا په 14 صدۍ کې تیر شوی ولا سم کې د باره کې راځي وې د کشش ثقل نظریه د پیش کړی دا کشش ثقل نظریه دا چې څونه په کائنات کې چې غټ جسم وینو دا وړو کې ځان ته راکاږي موږ په دې ځمکه کې دا کشش موجود دی د دې بوجه موږ په ځمکه موجود یو کچر د دې کې دا کشش نه موږ په پاوالو تلې دا قشان د کې دا نور کې دونه کشش چې دا نه سیاري ځان نګیر چا پر تاوي راته وي د دې نظریه بنیاد وي دا چې دا وي پروتو وې سیو د پسر را پریوتو دا ورې لاندې پروتو یو مڼه سیو دا وي د پسر را پریوتو د سوچو کو چې دا سیو د برولې نه لوزي چې لاندې راځي پولیسه بانو دا سوچو کو چې دا بر سوچ کې کنه فلسفي دې ته سوچ کې چیرې دا بر نو ته پرون ما دا کته په خپل باندې سټیفن هاکینګ په خپل کتاب کې وایي چې دا خبره دروغ ده دا اوس ګوره د دوی بار بیانېږي تر اوسه پورې حالانکه بل فلسفي وایي چې دا څه غب دی د سره دغه په سر باندې سیب را پرې وته نه دی نو زه درته بس یو فلسفه ده بس پیش اکثر پکې خلک ځان نم خبرې وکړي چې یاره لکه حالانکه د فیثاغورس په باره کې دا پرون وضاحت شو چې هغه دغه نه انکار کولو د مادي د وجود نه سره انکار کولو هغه ویل دا هر څه کنټرول عادت کوي عادت څه دی عادت دا وای دا دنیا کنټرول کوي هغه خدای نه منلو اوس ته سوچو که عادت څنګه خدای کنټرول کوي نو هغه په خپل فلسفه بش کې دا د سکیږي او دا د سکیږي او دا باره فارمولې جوړولې او د فارمولو په ذریعہ بس هغه نه اوچت خلک دي جوړ نه لکه دا پکار دی چې تا ته معلومات وي چې ستا انتها سره او ستا ابتدا سره ستا ابتدا د کوم ځای شوی د انتها باندې هغه د لسوک بیانې اسلام بیانې درته چې موږ نه په عالم ارواح کې الله رب العزت څنګه غسته دي موږ نه وعده غسره الستو بربکم دلته وضاحت موږ ته موجود ده چې موږ له دنیا ته نو راغلي چې د عالم ارواح تاریخ موږ ته معلوم دي لیکن به موږ ته ابتدا خو دلته چې پر مثال یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي قو انفسکم واهلیکم نار تاسو خپل ځانونه خپل اهلیال څوک د جهنم د اور نه وساتئ نو دا خو موږ ته ګوره د دوی نظریه بدلېږي د خپل یار موږ به کله پور دا نظریه بدلو نن یو نظریه د سبب بل د سبب بل لیکن د اسلام نظریه هیڅ کله نه بدلېږي اٹل نظریه د حق ده یعنی را دي شي دوی د خپل مړی ګورو زمنګ مړی دی مګوري زمنګ د شهیدانو ژوند دی مګوري زمنګ د شهیدانو مړو ته دی مګوري خپل مړو ته دی مګوري بیا منګ یو سره بیا په مړو باندې ثابتول شي الحمدلله زمنګ مړی خوشاله دی او د دوی مړی په جهنم کې سوځي کې شکلونه بدل شوي خامولې سبانو خبره کوم ذکر روانه ده قوانین د فطرت معلوم کړل محرکات او اسباب د سنتي معلوم کړي کوم چې کائنات نورو کار کوي د ساينس علم دومره وضاحت کولای شي چې دا چلیږي لیکن دا نشي بیانول چې دا ولې کیږي مثال زموږ د قسمه گردش کوي دا او ساينس بیانول شي خدا نشي بیانول چې دا څو کنټرول کوي ولې زبانو دغه
ساينس اوس دا نظریه ده کېدای شي وروسته دا نظریه هم بدله شي چې یاره ځمکه دوه قسمه ګردش کوي. موږ خو اختلاف ورسره نه کوو خو موږ لیدلې هم نه ده. کېدای شي دا بدل هم شي. ساينس وایي چې دا ځمکه 2 فرض مثال 2.8 کیلومتر پر مثال دا چې 18 میل سفر وکړي نو 2.8 کیلومتر د خپل طرف نه خوا کېږي خپل لارې نه. نو دا څوک کنټرولوي؟ دا دونه د انور دا سپوږمۍ د کش شکل پوجه د دنیا د سمندر د اوبه شاربل کېږي. بھائی دا خو یو کنټرول پکار دی او نظام پکار دی کنه. دا خو ماده ده نو ماده کې دا دومره قدرت کم ځینه پیدا شوی نو پته ولګي چې الله رب العزت موجود دی چې دا هر څه کوي په خپل کنټرول کوي. ملګری وایي چې د غذا د هضم کولو او د هغه د بدن جز جوړېدل او باول د خدای د منسوب وو چې دا هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي. اوس معلومه شو چې دا د کیمیاوي رد عمل نتیجه ده. مولوی صاحبانو دوی د دغه په باره کې د خوراک په باره کې دوی وایي کنه چې موږ له خو کیمیا دا وښودله. پر مثال چیرې دا د انسان د اجزا خوراکو کې دا ولې هضم کېږي نو موږ ورته پر مثال موږ وایو چې ټیک د تا خو دا د باره وښودله نو دا اجزا چا پابند کړو؟ یو خوراک دی 2 کسان یو کې مولوی صاحبانو یو د پاره خشي او د پاره بچ. دا مفید رد عمل په دې اجزا کې دا څوک پیدا کړی؟ آیات مبارک دی کنه وایذا مرضتو فهو یشفین. زه چې بیمار شم نو مال شفا څوک راکوي؟ الله رب العزت. لکه د دنیا ډېر خوراکونه به ته وکړي خو چې الله د الله پکې دې کې څه نه کوي شفا نه دی او بده کې تا د صحت لپاره فایده نه وي نو تا لپاره به نقصان کوي. ډېر خلک هغه یو خوراکو کې نو موږ ورته وایو دا عبارت وي او جواب کې وایي خپل وضاحت شوی دی. اجزا چا پابند کړو چې داسې مفید رد عمل ظاهره وي غذا چې د انسان په جسم کې داخل شي د یو عجیب او غریب خودکاري نظام لاندې د مختلفو مراحلو نه تیریږي. سوچ کول چې دا د په خپل کار کوي دا عقل نه بعیده خبره ده. د دې مشاهداتو نه معلومه شو چې الله تعالی موجود دی چې کوم خوراک نه انسان ته فایده رسوي او د کوم نه ورته نقصان رسوي. که د ساینس دریافتونه د دې نه زیات هم شي بیا به هم د مذهب ضرورت وي ځکه د مذهب تعلق د عقیدې سره دی او د ساینس تعلق د دریافت او ایجاداتو سره. مولوی صاحبانو څومره چې ساینس دی ګوره تاسو د دوی چې متاثره دي د هریان دوی د ساینس د فلسفې نه متاثره دي نو که ساینس څومره ایجادات کوي دا د اسلام خلاف نه دي د مذهب خلاف دی. ولې دا د ایجاداتو سره دی او د مذهب تعلق د عقیدې سره دی. هغه مادي امور نه بس کې او دا غیر ماده جدا دي. لکه څنګه چې د بلډ پریشر په اله باندې ته بنه شي معلومولې شي نه شي معلومولې دا غي د لپاره خپل ترمامیټر دی او د لپاره خپل د بلډ پریشر دی. دا قشانته کې ته په دنه ستا په جسم کې دنه ګردو کې مسله ده خېټه کې څه مسله ده نو د لپاره الټراساوند دی. اوس دا د سره د بلډ پریشر په ماشين باندې معلومیږي نه د لپاره اول دا وی ډاکټر برته ویل څه وکا الټراساوند کوته چې ورته وی چې نه یو دخري دی بوتل چې نه ته ماته وخه شابه سي ولیدا زر سره دا بلډ پریشر ماشين نه منم چې دا و زما د ګردو دغه نشي معلومول دا غوړو زنه منم نو ورته چې تر جاهل داغه د پر خپل اله د پر خپل د مذهب د ثابتې د خپل اله د ساينس د ایجادات خپل اله دا مادي امور دي او غیر مادي امور دي. نو دا د جهالت خبره داخله کوي. الهادي مطلق لفظ ویل کېږي نو مراد به جماعت او فرقه وي. مولوی صاحبانو الهادي مطلق مو پیژندو دنه مراد به دغه جماعت وي. دیو کدا سره ملاقات وکړي نو دیو د خپل ظهریت او الهاد طرف ته دعوت درکوي. ځکه دیو په دې انکار کولو کې د خالد د نشت والی په یقین سره خبره کوي. د دیو په ګمان سره دیو د الهاد باقاعده دعوت ورکوي او د الهاد په شدت سره تبلیغ کوي او د بلکې د مذهب او د خدای جل جلاله پر ټوکی کوي. نعوذ بالله. دیو په خپل ګمان سره نور غلط ګڼي او دیو وايي زماني دومره ترقی وکړه چې د مذهب تابعداري کوونکي په تیاره کې پراته دي. دیو مذهبي اعمال او عبادت او مذهبي شاعر څومره چې دي دیو دا د پخواني زمانې نه د انسانانو یادګار ګڼي. دیو که چې کوم جماعت دی اکثر چې مناظرې کوي دا د الهادي مطلق والدي چې په خپل ګمان او غلط یقین سره ټول مذاهب نه انکار کوي. مولوی صاحبانو دوی مذهب باره کې څه نظر لري؟ پرون چې ما دا غدو د سټیفن هاکینګ دا وایي چې مذهب ته یو فلسفه ده د دې تعلق د فلسفې سره د فلسفه اوس مړ شو چې خدای شته او خدای نشته دی. اصل انسان خو په ولسمه صدې کې پیدا شو چې ته پته ولګي چې زه انسان یم او زه خود مختار یم ما نه بره ما نه اوچتو هستی نشته چې ما نه تپوسو کې چې دا ښه دی او دا بد دی. دی وایي مذهب د پخوانو خلکو یادګار دی. هغه دا وضاحت د خپل په دې کتاب کې کړی. هغه ویل یار مخکې به چې کله سیلاب راغی مخکې به دوی به دا ګڼه چې ګوره دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده دا ګوره پلانکې دیوتا من خپه کو پلانکې د نورو مذاهبو په باره کې لکه د
حق دین د پخوانه د آدم علی السلام نه روان دی خو د دې مقابله کې ګوره د نوح علی السلام زمانہ کې چې کله بیا بت پرستی شروع شوله هغه نه وروسته ګوره بیا ادیان باطله موجودو په دې مقابله کې په حق دین هم موجودو نو د هغوی نظریه به بیا د ډېرو خدایانو وه نو د نور به خپل خدای او د سپوږمۍ به خپل خدای او د چاند ګرهن به خپل خدای او د سورج ګرهن به خپل خدای نو دغه پر مثال د هغوی نو دوی دا فلسفه وایي چې هر موږ د چا ومنو دوی وایي بهی دا ټول مذاهب چې دي بهی دا بس دا فطري امورو سره دا هر څه کېږي دا چاند ګرهن ولې کېږي سورج ګرهن ولې کېږي دوی خو تاسو سره ټیک شوه د سپوږمۍ تندر نیول د نور تندر نیول خو ساینس صرف موږ له ثابت کړه تک خو ناست مولوي صاحبانو تاویږي راتاویږي زیارت ورځ ټایم پوره نه دی لاندې څه زه وایم چې اخوان رسول د الحاد درسونه ولې ضروري دي هلته به رسول ما غوښتل ما غځې پورې ذهن کې نه رسي ښه دوی دا وایي مولوي صاحبانو که نه سپوږمۍ ولې تندر نیسي سپوږمۍ تندر داسې نیسي دا ځمکه حایل شي د منځ د سپوږمۍ او د نور په منځ کې نو کله بیا د نور رڼا سپوږمۍ ته نه رسېږي نو موږ ته ښکاري چې هلکه نور سپوږمۍ تندر نیولی دی دا نور چې تندر ونیسي نو بیا دا دغه منځ ته راشي سپوږمۍ منځ ته راشي سپوږمۍ د نور او دغه په منځ کې راشي د نور او د ځمکې په منځ کې سپوږمۍ راله نو دغه نور رڼا موږ ته نه راپرېږدي دا اوس اسلام هم د دې وضاحت کړی لکه دا د اسلام نه مخکې دا نظریه وه چې په اسمان کې یو بلا ده هغه دا کارونه کوي یا داسې یو نظریه وه چې کله قاسم رضی الله عنه ته نبي علیه السلام زوی چې وفات شو په دې ورځ باندې تندر نو خلکو ویل چې د دوی چې یو عظیم شخصیت وفات شي نو په دې ورځ باندې تندر نشي نبي علیه السلام حدیث مبارک دی موږ ذکر کړی دی نبي علیه السلام ویل چې دا د الله یو مخلوق دی دا په دې وجه باندې تندر نشي چېرې دا داسې یو عظیم شخصیت وفات شو نه دا د دې لپاره خپل نظام روان دی نو اسلام هغه وخت وضاحت کړی نو موږ چې مونځ کوو دا یو غټه نښه موږ ولیدل الله دا قدرت دی دا اعتراض هم راغلی دی موږ جوابات کړي دي چې وګوره اسلام هر وخت خلک ګیره اچوي دا خو نن ماته سایز وښوده چې لس کاله پس به تندر نیول کېږي او مسلمان منډې وایي شابه جومات ته نه مسلمان منډې دې دپاره وایي چې تا د الله قدرت ولیدلو نښې نښانې ویني چې دا سپوږمۍ چا کنټرول کړې ده دا نور چا کنټرول کړی دی نو ته خو په خپلو سترګو صرف ساینس تا ته وښودله څه وکړه ساینس تا ته وښودله باقي نور کنټرول کوونکی د دې څوک دی نو اسلام کې د هر وخت معاملات موجود دي عبادات موجود دي ګوره زمونږ داسې عمل به نه وي چې هغه کې به برځ مثال موږ څه وي داسې یو کار به نه وي چې هغې دپاره موږ له اسلام عمل نه ښودلی دغه شان ته کې چې موږ له مړه د بیت الخلا دعا ښیي موږ له د ترکارۍ لړلو دعا ښودل شوې ده نو موږ له چې نور تندر ونیسي هغه عمل به موږ ته نه ښودل شوی کامل مذهب دی ځکه خو موږ ته چې برځ مثال کله انور تندر ونیسي سپوږمۍ تندر ونیسي تاسو وکئ لاړ شئ لمونځ وکئ نو لکه دوی وایي چې مذهب دا تندر به نیول کېدو نو خلک به یېرېدل چې یاره د اسمان کې خدای دی نعوذ بالله دوی د هغوی هغه نظریه وه وایي چې بھائی دا مذهب چې و دا د پخوانو خلکو یو نظریه و عقیده وه اوس د خدای نعوذ بالله وایي ضرورت پاتې نه شو دوی وایي مذهب پخوانو خلکو ایجاد کړی یو څیز او دا وروره فلسفه اوس ختمه ده دا د دوی نظریه ده خو دوی چې کله بیا سوچ کوي او فکر کوي دی چې کله بیا مري نو اخره کې بیا دوی ارمان کوي ډېر پکې داسې دي شک کې وي نه د خدای نه انکار کولی شي او نو اقرار کوي ولې اصل کې وجه دا ده زما خپله باندې چې دا سوچ کوم که نه او زه خپله باندې فکر کوم د دوی سره کامل دین نه دا ساته که چېرته دوی سره دا عیسایت په کامل دا کې پاتې وي دوی به نه دهریان کېدی او دوی دا نتیجه وګڼله چې واپس د دهریت نه دوی را روان دي مذهب طرف ته د دوی ګوره دا جو بایډن چې کله صدر اوس د 2020 کې کم کې کال کې چې د حلف اوچتو په بایبل یې لاسیخی و اوس چې دا چارلس په برطانیه کې د خپل بادشاهي دغه کو په بایبل یې لاسیخی و هغوی هم د دهریت نه څه وکړو بیزاره شو کله چې په روس کې دوی د اشتراکیت په نظام کې د کارل مارکس نظریه باندې راوستله نو داسې د تنګ شوي دي داسې چې هغه نظریه ختمه کړله دهریت نه هغوی مستنګ دي چې هلکه موږ داسې په بلا باندې ځان واوړو اوس مذهب طرف ته هغوی را روان دي خو بیا چې مذهب خبر راشي او د اسلام خبر راشي نو بیا هغه کې الحمدلله موږ په حق یو ولې موږ سره کامل دین موجود دی محفوظ دین موجود دی د هغې بیا خپل دغه دي نو دا یو وضاحت پکې صرف یو وشو موږ خو ویلې چې دا به ملحد لادرت علمي دا ټول به موږ ویو خو هغه ونه ویلی شو انشاءالله به زه سبا ووایو اوس صرف دومره وشو چې مطلقي الحاد وضاحت وشو اقسام خو وروسته را روان دي انشاءالله به بیا د خیره بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين